صحت کارت والا دا حساب کتاب چې دی دا صحیح نه چلیږي او بلکې موږ چې بیا وکتل نو زموږ هسپتال ته هغې کې ډېر نقصان شوی دی. یو خو انشورنس والا زموږ هسپتال په کیټګري سی کې اچولی دی او دا په کار په کیټګري بي کې دی یا اے کې دی چې زموږ د اپریشن چې کوم پروسیجر کوو چې په هغې باندې هسپتال ته د هغې پیمنټ پوره وشي نو هغه پیمنټ هسپتال ته پوره نه کېدو 50% کېدو نو موږ ته پکې ډېر نقصان شوی دی. په دې بورډ نوی چې کوم جوړ شوی دی یو میاشتې تقریبا برابرېږي. مونږ 7 ممبران یو. ما ته د چیرمین والا ذمواري حواله شوې ده. ملګرو زه منتخب کړی ما د چیرمین په طور. مونږ چې دا نوی بورډ رالو نو دلته کې ډېرې مسلې جمع شوې وې ځکه چې منځ کې پکې بورډ یو سسپینډ شو نور هم داسې ایشوز ډېر ګډ نو پکې هغې کې دا یو مسله د صحت کارت والا هم دا هم پکې ډسکنټینیو شوی نو هغه مونږ چې خبره کته چېرې دا څه وجه ده نو څه زمونږ دلته کمزوری وي زمونږ د مینجمنټ کمزوری وي. بیا هلته کې سټیټ لایف انشورنس والا چې دی هغوی ته چا کمپلینټ کړی و فیډبیک یې ورته داسې ورکړی و چې هغوی هم شک پیدا شو چې یاره دا صحت کارت والا دا حساب کتاب چې دی دا صحیح نه چلیږي او بلکې موږ چې بیا وکتل نو زموږ هسپتال ته هغې کې ډېر نقصان شوی دی. یو خو انشورنس والا زموږ هسپتال په کیټګري سی کې اچولی دی چې دا په کار په کیټګري بي کې دی یا اے کې دی چې زموږ د اپریشن چې کوم پروسیجر کوو چې په هغې باندې هسپتال ته د هغې پیمنټ پوره وشي نو هغه پیمنټ هسپتال ته پوره نه کېدو 50% کېدو نو موږ ته پکې ډېر نقصان شوی دی په دې صحت کارت والا کې. خو بیا هم که عوامي مسله وه نو بیا د مریضانو د فایدې ته کتلو نو که مینجمنټ دا کتلی دي چې یاره که نقصان هم کېږي خو دا صحت کارت والا ګنې شی به مونږ چلو. مونږ هغه مسلې ریزالو کړې پرون بله ورځ نه دا راغلي دي د صحت کارت والا سټیټ لایف والا دي هم راغلي دي او زموږ سټاف هم په دې باندې هغوی بریف کړی دی. د نن نه د منډې نه زموږ صحت کارت والا سیسټم ان پلیس دی او زموږ اوس دا کوشش هسپتال ته دې هم فایده وي مریض ته دې هم فایده وي. هله به مونږ دا سیسټم به چلوو که داسې نه هسپتال ته نقصان یا مریض ته نقصان نو بیا خو دا لکه مونږ ډېر اوس د دې کلوز مانیټرینګ کوو. زموږ یو ممبر صاحب چې دی نو هغه ته مونږ دا کار هغه ته په غاړه کړی دی چې دا نورو خلکو باندې مونږ اعتبار نه شو کولی نو زموږ ممبر صاحب چې دی کاشف علي شاه هغه دا مانیټر کوي هغه ته دا موږ په غاړه کړی دی نو انشاءالله را روان وخت کې به داسې څه ایشو به نه جوړېږي مریض ته به هم ایشو ني او هسپتال ته به هم ایشو ني. نو ښار خلکو ته موږ وایو یا آس پاس چې کوم فیسیلیټي چې هغه یې ویل کوي نو هغه ټولو ته موږ دا وایو چې یاره هغوی دې راځي او هغوی به انشاءالله یو پیسه به نه خرچ کېږي او بهترین ټریټمنټ په دې هسپتال کې کېږي او موږ دلته کې ناست یو که چاته څه کمې یا دغه محسوس کړو نو موږ دلته کې بکسه ایښې ده کمپلینټ بکس یې ایښی دی چې یاره موږ ته بس تاسو نوم هم مخه یې ووایي چې ستاسو هسپتال کې دا مسله ده یا دا کمې دی نو موږ به انشاءالله په هغې باندې کاروایي کوو.